سعید ابن زید رضی الله عنه سعید ابن زید دغه پسمکه باندې شاه دعوه کړې وه یو ښځې به دعوه وکړه دا زما ده ویل هغه مروان راووخته خپل عدالت ته مروان په ټیم کې د مدینې ګورنر و راویې وغوښته ویل دې ښځې په تا دعوه کړې چې دا ځمکه زما ده هغه ویل ښه زه به له دې ځمکه نیسم پس د دې نه چې ما د خپل نبي نه اورېدلي چې چا یولې ځمکه ونیوله ومې ځمکې پورې به د هغې د کړۍ جوړېږي د غاړې ته به اړتولی شي زه به راته یې ځمکه ونیسم ویل دې ته پاتې ویل غټه ځمکه وه غټ باغ و ویل بس دې ته پاتې ویل نه یې دلته ویل خو سوال یې وکړو ویل یا الله که دې ښځې دروغ ویلي ویل په سترګو یې ړنده که او په دقه ځمکه کې دفن که ویل میاشت تېره شوې نه وه الله په سترګو ړنده کړله ویسته په هغه ځمکه کې چېرته یو کنده شاته هغې ته غورځېدلې وه په هغې کې ایسته دفن شو چا را ایستلی هم نه شوه دا مؤمنان خلک و مسلمانان و نیکان خلک نو ټول اعتماد د هغوی په آخرت باندې و آخرت فکر و بس دا خبرې مې نه کولې چا به کنځلې مو ته وکړې څه پروا مې نه وه لکه حدیث ته ابوذر زه اکثر ذکر کوم تاسو اورېدلی هم دی ابوذر رضی الله عنه ته چا کنځلې وکړې نن خو که ته چا ته کنځلې وکړې ځان نکاح ورکړو ته په هغې کې دومره صبر ماده وه او دا قرآن حکم دی چې ګورې دا صابرینو خلکو کار دی وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم بدی چې دفقۍ په نیکۍ باندې نو دا صفت هغه خلکو ته ورکېدلی شي چې هغه صبرناک خلک دي او کوم خلک چې اوچتې برخې واله دي هغې ته ورکېدلی شي نو هغه ورته وایي سړي ته وایي تا کنځلې ما ته وکړې خو زما د آخرت منځ کې یو کنډو دی یو غر شالته دی دې کنډو نه زه واوښتم او زه مقصود ته ورسېدم جنت ته زه ورسېدم نو به زما د کنځلو څه پروا نشته دی کوه چې څه کې هغه کوه ما څه پروا ده ما ته خپل مقصود حاصل شي او که چېرته زه د دې کنډو نه وانه وړم نو بیا زه د نور ډېرو کنځلو مستحق یم چې ما ته یې وکړي زه بیا ډېر بېکاره سړی یم بیا راته نور یم وکړه خیر دی د دومره کامل اعتماد او کامل یقین د هغې په آخرت باندې چې آخرت موږ ته مخې ته دی نو لحاظه کوم سړي نه چې آخرت یې هېر شو دا سړی دا به الله په ورځ قیامت یېر کوي